راځي اول نمبر ته راځي د هر څه چې الله پیدا کړی نعوذ بالله الله چا پیدا کړی دی یعنی د هر یو څه د لپاره علت وي د الله د لپاره علت سره نن به موږ وایو مولوی صاحبانو دا د علت او د معلول د تصور ولې راځتلې دی ارستو دا د مجبورۍ نه راځتلې دی د درو سره روان دي یا به دا ټول به ممکنات وي سبب یو په بل باندې سوي علت یو په بل لپاره علت یو سلسله برور یو تسلسل دور بر روان وي یا په ټول واجب الوجود وي دا ناممکن ده چې سوي ټول دی واجبات شي یا په بعضي سوي ممکنات یو بعضي به سوي واجبات نو د مجبورۍ نه ورته داسې د علت او د معلول دا به ولي کوي ځان سره دا سوال به کوي چې دا د علت او د معلول د تصور دا ولي راځي به دا د مجبورۍ نه راځي چې د درې صورتونه جوړيږي سو درې صورتونه چې کتاب کې روان دي مولوی صاحبانو نو موږ دا وایو جواب ورته دا شوی دی په احادیثو کې د دې جواب شوی دی شیطان به دا درشي من خلق کذا و کذا دا چا پیدا کړیو دا چا پیدا کړی دا ځمکه چا پیدا کړیو دا نور چا پیدا کړی به بدن سوالو کې چې من خلق ربک رب ستا چا پیدا کړی نو نبی علیہ السلام څه فرمایي فلیستعذ بالله تبدا الله نه پناه وغواړي د بس شي لري شي حدیث مبارک مو یو جواب هم شروع کړي ځنه عبارت صاحب ټول شروع کړي جواب د دې جواب په حدیث مبارک کې بیان شوی دی چې شیطان انسان ته راشي او ورته وایي چې د هر څه الله تعالی پیدا کړی دی نو الله تعالی چا پیدا کړی دی نو انسان ته پکار چې اعوذ بالله وایي او د شیطان نه پناه وغواړي حدیث حدثنا خو بسو شیطان به تا د زړه کې راته انسانان نه شیطانان جوړ شوي دي او څه کوي د اسلام نه خلک اړوي د اسلام نه خلک اړوي او دا په مختلفو شکلونو کې زمونږ په مخه ته موجود دي مولوی صاحب د خپل د ژوند د مقصد نه دي خبر تاسو کوم ملحد نه ستاره سترګو څه مقصد دی ستاره الله څه مقصد دی ستاره جبه څه مقصد دی د دې مقصد معلوم دی د ټول کل مقصد نه دی معلومه چې په خبره ده مولوی صاحب عقل نه سوچ نه کوي چې زه نو مچر تر عالم زما پلار نو دا کائنات نو بیگ بینګ وشو دی وی په بیگ بینګ تاسو نه پوهیږئ موږ الحمدلله ته په بیگ بینګ موږ دراشه چې موږ ته چلو خو مولوی صاحب حدیث مبارک په موجود ہے حدیث وبي قال حدثنا رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی وبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن خير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا حتى من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي رواه البخاري ترجمه هم شامل حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان انسان راشي او ورته وایي چې پلانې سیس چا پیدا کړی دی او پلان کې سیس چا پیدا کړی دی تر دې پورې چې په اخر کې تاسو کوي چې الله تعالی چا پیدا کړی دی چې کله خبره ترې دې ځای تر ورسېږي نو الله نه پناه وغواړي د شیطان نه جدا شي الله تعالی اولم دی اخرم دی مولوی صاحبانو موږ وایو چې اصول د شریعت نه جواب ورکړو الحمدلله موږ له څه وکړو حدیث هم دې باره کې ذکر کو چې دا او وخت موږ د الله محبوب ویلو چې دا چې خلک برازي تاسو ته وایي چې دا چا پیدا کړی نعوذ بالله الله چا پیدا کړی لکه چې ټاکن چې وایي چې ټیک ده چې کائنات خو الله پیدا کړی نو الله چا پیدا کړی دی مولوی صاحبانو او یا دا چې دا نور او استقبال او دا چې څونه ملحدین دي هو الاول والآخر والظاهر والباطن آیات نمبر 3 دی مولوی صاحبانو سورۃ حدید آیات نمبر 3 هغه دې ټول نه اول او هغه دې ټول نه اخر او هغه ظاهر او هغه باطن او هغه سبي جني امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء مخکې شابه زرزم وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء الله تعالی او ستانه مخکې څوک نشته او تاخير څوک نشته چې ګوره تاسو سوالو کې چې الله نه خاص دي نو دا آیات ورته استدلال کې ویل شي دا عبارت روایت ورته څه کول استدلال کې ویل شي الله نه خاص دي اسم نشته تشمار شروع کا سوګه عدد شمار اخو صفر راځي نو چې صفر راغوا نشته نو د الله نه بخواس نشته اسم نشته ملزمانو او ته ظاهري ستانه بر څوک نشته او ته باطني ستانه بعد څوک نشته وجود باری تعالی ثبوت ملزمانو اوس بس نه د معقولات په سلسله کې به بده باندې بلک بحث کوو ملزمانو الله تعالی واجب الوجود اسلامي فلسفه او متکلمینو د الله تعالی د وجود ثبوت لپاره ډېر دلایل او براهین پیش کړي دي کوم چې د فلسفه او علم الکلام په کتابونو کې موجود دي د کوم موجود سیز موجودواله په عقلي تور سره به واجب الوجود وي او یا ممکن الوجود وي د دې دوه صورتونو نشته وجود به قسمه ده یا بسوي واجب الوجود او یا ممکن الوجود ممکن الوجود دي ته چې دا وجود ضروري او غیر ضروري وجود سوي ضروري نه وي لکه باران دې کوي او کنه وي وجود ضروري نه دی مولوی صاحب واجب الوجود سره چې دا وجود ذاتي وي او ضروري وي هغه باندې عدم سوي غیر متصور وي مولوی صاحب لہذا تمام موجودات ممکن الوجود هم نه دي ځکه ممکن الوجود معلول وي او د معلول لپاره علت پکوري ټول علتونه ممکن الوجود شي او ټول د بل علت محتاج شي نو بیا به همیشه لپاره کوم موجود متحقق بیا به یو وجود متحقق نشي چې ته واجب الوجود دا تصور ته مې نو بس دې پتا تل قابل تاسو ویل کنه
چې لکه دا ما سره نه مني سبق نو ته ورته چې دا د مې نوې څه ټول به ممکنات شي کنه یو په بل موقوف یو بل په بل یو بل په بل یو څه به جوړ کړی نه به مالک معلومه نه به خالق معلومه نه به مخلوق معلومه مولوی زبانو دا چې دا کنه دا پوهیږي کنه پوهیږي مولوی زبان شابه سمخ کزه یا دویم تعبیر سره یو علت د لپاره بل علت وي او د بل د لپاره بل علت وي او د بل لپاره بل علت وي داسې بدور او تسلسل لري چې هغه محال دی یو داسې علت موجود کېدل پکار دي چې دا غیر لپاره معلوم نه وي بلکې هغه واجب الوجود دی کوم چې زمو خالق کائنات او زمو په معلوم کېږي شابه سین ګوره دا دلیل آسان عوام فهم دی مولوی زبانو کوم چې په یو څو مقدمات باندې دا مشتمل دی دا دلیل په یو څو مقدمات باندې موږ مشتمل دی وای شابه لیکن دا دلیل د منطق او فلسفه په اصطلاح باندې مشتمل دی کوم مقدمات چې دا دلیل مرتب شوی دی د اصطلاحات په جدل او د هغه وضاحت ضروری دی یو امکان او وجوب دی مولوی زبانو فلسفه چې عقلي تور د موجود تقسیم واجب الوجود او ممکن الوجود ته کړی دی واجب الوجود مطلب دی یعنی داسې موجود کوم چې د خود به خود موجود وي او د بل محتاج نه وي نو هغه ته واجب الوجود وایي او هغه ازلي او ابدي وي نو د یو سیز معدوم کېدل او په کومه زمانہ کې ختمېدل د دې خبرې دلیل دی چې د هغه وجود خود به خود نه دی لکه من ممکناتو من سيو ممکنات نو پیدا شو بیا په یو زمون وجود ضروری نه دی مولوی زبانو بلکې هغه په خپل وجود کې بل چاته محتاج دی کوم چې د دې وجود لپاره شرط دی د ممکن الوجود همیشه په خپل وجود کې د بل محتاج وي دا د تقسیم پر دا فرض عقلی په بنیاد د عقل په بنیاد موږ دا فرض کړی دی مولوی زبانو دا د یو داسې وجود نفي کوي کوم چې ممکن الوجود به ضرورت وي لیکن دا په دې خبره دلالت نه کوي چې خارجي موجودات ممکن الوجود دي یا واجب الوجود وي یا په نور الفاظ سره قضیه صادقه کېدل په درې صورتونو کې تصور کېږي شابه درې صورتونه کم دي چې موږ چې دا د واجب الوجود یا د علت او د معلول د تصور تر راوتلې د دې زینه راوتلې اول دا چې هر یو سیز واجب الوجود تصور کړی شي دویم دا چې هر یو ممکن الوجود تصور کړی شي دریم نمبر چې بعض موجودات ممکن الوجود او بعض واجب الوجود تصور کړی شي اول او دریم صورت په بنیاد سره د واجب الوجود موندل کېدای شي لیکن فرضیه تحقیق کول پکار دي چې دا ممکن کېدای شي چې ټول موجودات ممکن الوجود وي نو دا څه کېدل غیر ممکن دي نو دا فرضیه باطل ده د دې په ذریعه واجب الوجود په قطعي په تور د قطعي ثابت کوي هغه چې د وحدت او بقیه صفات د ثبوت لپاره د نور دلایل ضرورت دی مولوی صاحبانو او دا فرضیه چې تمام موجودات ممکن الوجود دي د دې د باطل کول لپاره برهان شاملول پکار دي چې دا خبره محال ده چې ټول موجودات دي ممکن الوجود وي مولوی صاحبانو لیکن چونکې دا مقدمه ظاهره نه ده د دې لپاره د علت او معلول قاعده جاری کړې ده چې د هر ممکن الوجود لپاره علت ضرورت وي او د علتونو تسلسل محال دی نو لهدا په دې صورت کې د علتونو تسلسل به یو داسې موجود باندې ختميږي کوم چې بل علت ته محتاج نه وي یعنی هغه واجب الوجود کوم چې الله تعالی د علت او معلول کوم موجود د بل موجود ته محتاج وي او د دې وجود په هغه اول موجود باندې مختصر منحصر وي د فلسفي په اصطلاح کې محتاج موجود ته معلول وایي او دویم ته علت وایي لیکن د علت لپاره دا ممکنه ده چې هغه د مطلق محتاج نه وي کله چې موږ د مطلق محتاج نه وي مولوی صاحبانو کله چې موږ د مولوی صاحبانو علت او معلول دا وضاحت مولوی صاحبانو د فلسفي په اصطلاح کې محتاج ته څه وایي معلول وایي کنه سشه محتاج تسویل کیږي معلول مولوی صاحبانو او چا چې دا وجود تر اوسته دي ته علت وي اوس الله تعالی هو د تمام کائنات د پاره څه دي علت دی خدای الله د پاره علت نشي کېدلې مولوی صاحبانو کته د الله د پاره علت ګوري نو به بد هغه بل د پاره علت ګوري کنه بیا به دا بل د پاره علت ګوري بیا به دا بل د پاره نو دا بس غیر متناهي روان به هم د اندازې پورې روان وي څنګه د واجب الوجود تصور به ختم شي مولوی صاحبانو کله چې موږ د علت او د معلول د تعریف سره آشنا شو نو د مقدمه وضاحت ضروری دی هر ممکن الوجود ته د علت ضرورت وي ځکه د ممکن الوجود وجود په خپل نه دی لہذا دا خبره متحقق شو چې دا د بل موجود محتاج دی او دا قضیه بدیهی ده خبره د مولوی صاحبانو چې هر محمول لکم چې د موضوع لپاره انتخاب شوی وي یا به خود بالذات ثابت وي یا د بل چا په وجه بالغیر ثابت وي یا بالذات ثابت وي یا بالغیر ثابت وي مولوی صاحبانو د مثال په تور یو سیس په خپل یا روحانه دی یا د بل د وجه لکه د سپوږمۍ ده یا زمونږ د ځمکه ده دغه خپل رڼا نشته خود ته رڼا چا ور کړی ده د نور رڼا ور کړی ده نور رڼا منګه چلو مولوی صاحبانو یو سیس به یا په خپل باندې روخانه وي یا په بل په وجه روخانه وي کوم سیس نه په خپل او نه د بل چا د وجه نه روخانه وي هغه سیس به محال لکه دا به محال وي چې په دې دنیا کې د رڼا د نور نه وي د کې د ژوند پیدا شي دا خبره څه ده دا محال د مولوی صاحبانو پس دا یوه موضوع چې نور ختم شو
سبا شي کائنات به د دنیا به ختميږي ځکه خو دوی وای کنه چې سلور نیمه ربکاله انرژي پاتې د پلمر کې سو سلور نیمه ربکاله موږ د انرژي راکې سلور نیمه ربکاله به نور په د به د خپل بلیک هول کې بننوځي بس دا به ختم شي دنیا به مر سره ختميږي. پس د یوې موضوع لپاره وجود ثابت وي یا به دا واجب ذات وي او یا به بالغیب وي، لہذا هر ممکن وجود خود به خود صفت سره نشي متصف کېدلی، هغه به حتما د بل څیز د فیض نه به مستفیض شوی وي او هغه مسلم حقیقت دی کوم چې مخکې بیان کړو چې د هر ممکن وجود لپاره د علت ضرورت شي. لیکن بعض خلکو دا ګمان وکړو چې هر موجود به د علت محتاج وي، نو ځکه ملحدین اعتراض کوي چې د خدای لپاره علت ګوره دی وی کنه چې د هر علت سوي بل ته محتاج وي کنه، نو دی وی چې ټول علتونه به سوي محتاج به نه، واجب الوجود چاته احتیاج نه لري، د علتونو تسلسل دا محال دی بولی شبانو. په دې مقدمه کې د آخري برهان استعمال شوی دی، د علتونو یو سلسله ده کوم چې په داسې معلول باندې تمام کېږي کوم چې د بل علت ته محتاج نه وي، ځکه دا خو عام قاعده ده چې د علتونو تسلسل محال دی، چې کله د واجب الوجود وجود ثابت شو نو د علتونو تسلسل اوس محال شو. د مثال ته په تور د کائنات لپاره الف علت دی، کائنات لپاره تاسو دا الف علت وګڼلو بولی شبانو، نو سوال پیدا کیږي دا دی ګوره د مثال په تور د کائنات لپاره الف علت دی، نو سوال پیدا کیږي چې د الف لپاره به علت څه شي دی، نو بیا باشوا بیا سوال پیدا کیږي چې د با لپاره علت څه شي دی، نو تاسو تر اخره پورې یا ته ورسېدي نو تاسو به خامخا دا خبره منئ چې کوم علت دی څه شي اولا موجود دی بولی زبانو بذات خود به خود موجود دی چې د کائنات لپاره دا خبره متحقق ده چې علت دی اولا دا الله تعالی دی بولی زبانو. مخکې هر موجود چیز دو حالونه خارج نه لري، یا د هغې لپاره وجود ضروري دی یعنی خود به خود به موجود وي، کوم ته په اصطلاح کې واجب الوجود وایي، یا به د هغې لپاره د وجود ضرورت نه وي بلکې هغه به د بل موجود د برکت عالم موجود ته راغلی وي، نو دې ته په اصطلاح کې ممکن الوجود وایي. جواب بولی صاحبانو موږ ته چې د کوم اسباب په ذریعه د خدای تعالی د توحید ذاتي یقین کېږي هغه دا چې عالم کثیر دا عالم چې دی څونه څه شی دی، موږ چې د مولدین سره بحث شروع کوو ځان نه شروع کوو روانه وي چېرته بوځو دا ټول عالم چې دا کثیر الاجزاء منګه دا په منزله د جسم واحد اخره کې ګرځي مولوی صاحب، نو دې لپاره علت څه شو الله تعالی شو هغه چې عالم کثیر الاجزاء او کثیر الافراد دی، لیکن دا ټول چې راجمع کړي خو یو جنس لکه موږ ټول و اربعه انسانان د دنیا کې ژوند کوو کنه، خو دا موږ ټول یو جنس یو جسم روان کړو کنه چې کوم کور ده بل چې ته فضا ته والوځي نو ته بس کې د سمندرونو د غرونو د انسانانو د ټولو مخلوقاتو سره چې دی کې لکه نم زیات اجناس موجود دي، دا ټول په منزله د یو جسم شو کنه، بیا دا ټول زمونږ کوم چې کهکشا کې موږ مصیبت دي ته ملکی وی وایي چې دا ټول ملکی وی دا یو جسم وګرځیدو د نورو دغه په بالا کې د نورو کهکشاګانو دا ټول کهکشاګانې راجمع کا دا به څه شي دا به یو جسم وګرځيږي، به سره د اسمانونو د وزمکو سره د جنتونو راجمع کا د جهنمونو دا به یو جسم وګرځيږي، د لپاره به علت څه شو الله تعالی نو موږ ځکه وایو چې عالم چې دا کثیر الاجزاء کثیر الاجزاء او کثیر الافراد مولوی زبانو، لیکن دا ټول چې راجمع کړل شي هغه یو کل او مجموعه ده، ټولې پرزې د یو بل سره وابسته دي، صرف هغه یو دا چلولی شي کوم چې ټوله پیدا کوونکی دی، داسې کارخانې موجود ډېر خدایان نشي کېدلی، نشي واحد علت تام اما یو وي که چېرته دوه شي نو په ټولو کې به توازن نه وي برقرار. قرآن کریم کې د دې وضاحت کړی دی. الله تعالی څه فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، ابلو تاسو مرګور ویل کنه چیرې کې دې شي چې دوی څوک توا فوکو کی دې شي دوی روغ کی نو دا روغ د الله په شان څوک دل نشي دا چې روغ یو خدای ځان په شان غړي کنه مولوی زبانو نو د الله په شان لیسه کې مثلی شي او د الله په شان څوک دې نشي. بل ادریس کاندلوی رحمت الله علیه د دې سته جوابات کړی دا موږ را ذکر کړی په خپل ځکه به ذکر کوو. موږ دا وایو چې ته وایې چې کې دې چې خدایان ډیر شي ولې یو خدای د کائنات لپاره کافی نه دی. تاسو نه تاسو کوم دا یو وطن دوه وزیر اعظمان چلی دی شي، دوه آرمي چیفان چلی دی شي، په یو کور کې دوه مشران چلی دی شي، په یو مرکز کې دوه مشران چلی دی شي، هیڅ کله نشي. نو په کائنات کې بسنګ د یو زید بده باندې موږ مثالونه ذکر کړی د یو زید په ژوند باندې په کائنات کې فضا سه فساد راځي، یو خدای به ویل چې زه د ژوند ور کوم بل خدای به دا وښنم نو چا په کې کښا دی خو له کول چا په دی خو دا د کائنات توازن دی خدای په وجود باندې کوي کوي مولوی صاحب دا یو پهلنې اعتراض شو. دوی به درازه بلو چې مرګرو دا کړو چې ویو کو بس کو ورته دا موږ زر دا ختم کو چې بل موضوع د انکار حدیث موضوع شروع کو قادیانه شروع کو
زبست واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.